چیرمین انسیچار چیرمین یم نو ترقیاتي کارونه خو 3 کاله تقریبا سمثینګ زموږ د ګورنمنټ وشو اوسه پورې موږ ته هیڅ آوټپوټ نشته بس هغه 3 میاشتو سیل چېرته راغلی ده بس هغه راغلی ده هغه نه علاوه 1 روپۍ فنډ موږ ته نه میلاویږي او بلکې بار زموږ چې کوم ایکشن کونسل کمیټي چې کوم دی مهت المیار چیرمین دی هغه بار خپل دغه کوي خو اوسه پورې موږ ته لا هیڅ پر آوټپوټ هیڅ هم نشته خداره ته وایي چې اوس ریسنټلی د مزمل اسلم صاحب چې کوم مشیر خزانه دی او هغه په اسمبلی کې هغه دا خبره څرګنده کړه چې 3.2 ارب روپۍ چې کوم مختص شوي د منتخب شو د چیرمنانو د حوالې سره د هغې حوالې سره خبرې وکړي اصل کې چې هغه تاسو ما څه وویل اوسه پورې خو دا زموږ ایکشن کونسل کمیټي چې کومه ده د هغوی سره احسان اقبال سره میلاو شوی هغه منصوبه بندي منسټر دی نو هغوی بیا هغوی ته څه شی ریفرنس کړی دی نو هغوی هم دا ویلي چې دا چونکې د لوکل ګورنمنټ فنډ چې کوم دی ډایرکټ لوکل ګورنمنټ ته میلاو شي خو هغه موږ ته نه دی میلاو شوی دی داسې کار وکړو چې کله چېرته پی ټي آی والا چې تحصیل چیرمنان دي هغوی له ورکړو موږ چې کوم میر چې کوم دی هغه جی وای سره تعلق ساتي نو دلته هم هغوی خپل ډي سي انډر یې ورکړو چې دا به ډي سي انډر به راځي خو لا اوسه پورې موږ ته آوټپوټ هېڅ هم نشته دا راته وایي چې دلته یقینا چې مسایل کوشته دي که د سټریټ لایټ حوالې سره شو که ټیوبویل خرابېدو حوالې سره شو یا ټرانسفارمر نو دا تاسو په کومه توګه کوئ دا جی ما سره اوس هم یو تاسو ته به زه ووایم پرون هم چا نه 200 بوش غوستی دی او موږ اپنی مدد آپ کوو څه موږ وکړو څه علاقې کمیونټي وکړي نو هغې سره زیاتر زور یې په موږ باندې نو اکثر بوش موږ خپل راوړو بازار نه پیسو باندې کېدو چې کله چېرته بوش موش خراب شي نو دا وله موږ ورکړو دا تقریبا 9000 روپۍ د 200 کې وي بوش دی او 6000 روپۍ چې کم دی دغه د 100 کې وي بوش دی موږ د سیزونو قیمت هم پته نه ده چې موږ یې راوړو نو په 9000 روپۍ پرون چا نه بوش راغوستی کور کې مې ایښی دی چې کله هم ټرانسفارم خراب شي نو کسان هغه یې راولېږي اس ډي او ډي د وابډې والا او بوشونه موږ جیبه والو جی بالکل دا شبیر حسین صاحب چې د خپلو خیالاتو اظهار یې وکړو دا خبره څرګنده کړه چې 3 کاله وشو زموږ د ټینور او موږ ته اوسه پورې 1 روپۍ فنډ نه دی میلاو شوی بس صرف هغه تنخواه د سار راشو او جسم د دلته د لاسه کم کېږي لکه کاغذ سیګنیچر دی د آی ډي کارډ حوالې سره یا د فارم بې حوالې سره نو ترقیاتي کارونو والا کېږي چې موږ ته فنډ ریلیز شي نو موږ دا غوښتنه کوو د صوبایي حکومت نه چې کوم دا فنډ ریلیز شوی دی چې دا د په یو سترګه وکتلی شي موږ سره دی د میرنۍ مور سلوک ونه کړی شي او دا فنډ چې کوم دی څنګه چې دی منتخب ناظمینو د چیرمنانو ته د پی ټي آی ورکړي چې دا فنډ موږ ته هم ریلیز شي ولې چې دا بوج په خزانه دی په یو کس انډیویجول باندې نه دی نو یقینا چې دا یو ښه اقدام نه دی د دې هغې په سختو الفاظو کې غندنه وکړه کیمرمین محمد نجیب سره دی منظور احمد پیام خیبر پیښور